اما بعد پرونی مجلس کې منګه د نصاب یعنی کم مال باندې چې زکات دی نو د هغه مال متعلق منګه شپږ خبرې کړې وې. په چا باندې زکات فرض دی هغې کې درې خبرې کړې وې: مسلمان، عاقل، بالغ. او په کم مال باندې زکات دی نو هغې کې منګه غټ شپږ خبرې کړې وې. لومبنۍ چا ته یاد دي جی؟ سامان تجارت، دویم دریم چاندی، څلورم نقدي، پنځم هغه په خلاف کلام جی، پنځم بقدر نصاب، شپږم هغه باندې کار تیر شو. دا شپږ او دوه خبرې پکې موږ نورې کړې وې د ملکیت متعلق. یو ملک وي، دویم قبضه وي، دریم تصرف. وایي کې دا نهه خبرې شوې. تر څو پورې چې د نهو خبرو کې یو خبره هم نه وه نو بیا به هغه صورت کې په هغه مال باندې زکات نه فرض کېږي. لومړی سامان تجارت، او که چېرته سامان تجارت نه وي نو بیا سونه چاندي نقدي. دویمه خبره پکې دا وه چې په هغې باندې دا دویمه خبره پکې څه وه جی؟ بقدر نصاب، کال پې تېر شوی، میل، تصرف، قبضه وغیره دا ټولې خبرې په هغې کې ذکر شو. سامان تجارت کې موږ درې خبرې کړې وې. چا ته یاد دي؟ لومړنی نیت. او نیت کم نیت معتبر دی؟ نیت کې دوه خبرې ضروري وي: ابتداء نیت او نیت باقی وي تر اخره پورې. دا نیت کې دوه خبرې ضروري دي. ابتداء د تجارت نیت دی، لاټ واغسته په ابتدا کې نیت دا دی چې تجارت دپاره دی. یو دویم شرط پکې دا نیت باقی وي. که چېرته منځ کې داسې وشي چې ابتدا کې خو تجارت نیت دی، منځ کې د نیت ختم کړه چې نه بس کوټ پکې سازو، تجارت نیت خو دې ختم شو، نو هم دې کې زکات نشته. نو ابتداء او بقاء، ابتدا کې هم نه تجارت نیت وي او نیت پکې باقی هم وي. دا دوه خبرې ٹھیک شو جی. بیا د نیت متعلق موږ دوه خبرې نورې کړې جی. نیت کې جزم وي که نه؟ یقین، جزم، تردد پکې نه وي. او دویمه خبره عمل. د عمل څه تشریح موږ کړې وه؟ د عمل څه تشریح کړې وه؟ چې دا څیز ستا د عمل په ذریعه راغلی، چا د لاس نه یې درکړی. ته به اوس تجارت نیت کې نو هغې اعتبار نشته. تا اغستی دی په عوض کې، په بدل کې یو څیز تاله راغلی دی، تا پیسې ورکړي، د هغې په عوض کې تاله پلاټ درکړو، تا په پیسو اغستی دی، یا په خرڅ کې ته په هر څیز کې تا ته راغلی میلاو شوی دی، هغې کې به نیت معتبر وي. لهذا کوم څیز چې تا ته مفتو کې میلاو شو، بغیر عوضه میلاو شو، بغیر بدله، بغیر پیسو نه تا ته میلاو شو، وراثت کې هبه، ګفت، تحفه وغیره، هغې به د تجارت نیت هېڅ اعتبار نشته دی. هغه که د خرڅ کو یا هغې کې پیسې راغلې نو کوم کال چې دغه باندې تېرېږي نو هغې کې به هغه به شمار کړي. یو خبره پرون پاتې شوې وه چې کم نصاب دی، په کم نصاب باندې چې کال تېرېدل شرط دی. یو خو د مخکې نه ته صاحب نصاب را روان یې، تا باندې کال پوره شو به زکات به ورکړې. کله کله داسې کېږي چې تېر یا کم رمضان باندې تاسو 1 लाख روپۍ وي، نو دې رمضان پورې تا سره چونکې 1 लाख یا د هغې نه زیاتې دي، نو مخکې نه که صاحب نصاب په دې منځ کې که تاله سونا، چاندي، نقدي د هر یو څیز تاله راغی نو په دې به مزید کال تېرېدل ضروري نه وي. مخکې نه ته صاحب نصاب یې تاسو د 1 लाख روپو خاوند یې، نو بل کال چې په هغې پوره شي، بل یکم رمضان مثال په طور باندې، نو د هغې 1 लाख روپو زکات به ورکړي. خو که چېرته دې منځ کې یا په سبا زکات ادا کړي او په نن د زکات د ادایګۍ نه مخکې تاله د پیسې، سونه، چاندي دا یو جنس دی، د دې جنس نه چې تاله کم څیز هم راغلی او ستا ملکیت، ستا تصرف، ستا قبضه، ټولې خبرې پکې ضروري دي، راغی نو په دې کال تېرېدل ضروري نه دي. لہذا مخکې نه ته د 1 लाख روپو خاوند وې، کال پې روان و، سبا نه زکات ادا کړې، نن ته 1 लाख روپۍ راغلې،
ار طرف نشي راغلی قرض دی راوخته یا سسی دی خرج کو پیسې راغلي ار اعتبار شي تعالی پیسې راغلي سونه چاندي لندر ورکړي او شي زراغه نو اوس په دې باندې کار تیرېدل ضروری نه دي بلکې دا په زور سي سره بلکې څنګه دا جنس او د سونه نقدي چاندي لري هغه سامان تجارت راځي دکان دی شروع او مخینه ته زکات ورکې او تانن زه دکان شروع نو دا چونکی جدا جنس دی دا سامان تجارت دی نقدي وای یا سونه یا چاندي وای دا جدا جنس دی نو کدا د نماز کې راغی د نقد په صورت کې نو بیا خو نقدي شولا او کله چې د نقدي سونه چاندي په هغه صورت کې نه دا بلکې تجارت سامان دی واغستل لرګي مرګي دی واغستل بل سامان بل شي سیز دی پلاټ دی واغستل وغیرہ باندې د تجارت نو په دې باندې کله چې دی واغستل د دې ځنه نوې کال شروع د دې کال وجودي موږ اکثر د ټولو یو شان دي زګا ورکو خبره ولیکن د دې کال ځان له د دې کال ځان له پرې مسله باندې پوه شو را مشوز دی چې بسو قداس وشي چې یا خو سونه دا چاندي دا نقدي دا خو خپل ملکیت کې د خپل تصرف سره دا ولیکن کله کله دا وشي چې قرض دی او د قرض سره وسکو نو قرض کې له تفصیل له توجه سره لوګو ها قرض دو قسمه دي دوه کې بل شان تفصیل شي یو قرض دا سره چې هغه واجب الاصول له واجب الاصول کم قرض ویل شي واجب الاصول کم قرض ویل ستا په چا قرض ده اصولې نه کنه ته واجب الاصول ویل کی دویم قرض ده واجب الادا واجب الادا کم ته ویل کی پتا قرض ده پیګه کوم باندې یو قرضدار ستا په چا ده او یو قرضدار چې پتا ده نو د نمونو نه بدا مسله لګی ځان کوی یو ته ویل کی واجب الاصول بل ته ویل کی واجب الادا واجب الاصول مطلب دا تبع اصوله اس کا تیم آپ کیا جدا سیدھے ہو لیکن دے تو نو میں لکھی گی واجب الاصول اور دویم تے لکھی گی واجب الادا دوانو قرضونو تو مسلم خیال ساتھ دا قرض دے سیدھے چھ دا بتو اصول ہے دا بتا تے ملاوی گی اس دا قرض پر دو قسم ہے یو تے لکھی گی ممکن الاصول اول ناممکن ممکن الاصول مطلب ناممکن کے فرق اصول ہوئی ممکن الاصول اور ناممکن الاصول جی کوم پاسانه ملاوي دي شي یو د څه قرض دی چې ستا په چا قرض دی هغه منی اقرار کوي غیب شوی نه دی انکار نه کوي ملاوي دی شي هر کله اوس ملاويږي میاش پس ملاويږي کال پس ملاويږي هر کله چې ملاوي خبر هدي ته ویل کېږي ممکن الاصول یو قرض دی سیده چې تا چاله ورکړی دی تاسو هیڅ ثبوت نشته عدالت کې نشي سن گواه شته نه لیکل شته نو سبب ثبوت شته او هغه انکار کوي چې ګمان نشته دې ته ویل کېږي ناممکن الاصول یعنی په ظاهر هدا ثبوت نشته لګا یو خدای هغه اقرار کوي دې ته ویل کېږي ممکن الاصول یا انکار کوي خدای ثبوت شته دا ثبوت چې د عدالت په ذریعہ سره ته اصول ولې شي نو دا دوه قرضو دي ته ویل کېږي ممکن الاصول یو قرض هغه دی چې هغه انکار هم کوي تاسو ثبوت هم نشي دا سده چې وای کې تا یو ځای کې پیسې خخې کړې او زیاده نه یې دې ته مالی زمار ویل کېږي لہذا دې دوه کې فرق کم قرض چې ممکن الاصول له نو د دې ته مالک نه ستا پیسې دي لہذا اوس د دې قرض زکات به تو ورکې نو د ورکول دوه طریقې یو طریقه هدا ده چې څنګه ته و زکات ورکې تاسو هغه اوس موجوده چې ته سامان تجارت نقدي سونا چاندي وغیرہ چې کم دی وخت ته ټوټل ته زکات واسي نو ستا چې 50 قرض دی او دا پیسې ممکن الاصول خبره ته خیال ساتي ها ممکن الاصول نو د سلو په چا په جمع کا او ټوټل است زکات ور نو دا ملګا سان صورت دی دویم صورت دا چې جایز دی ضروری نه دی دا صورت دویم صورت د قرضو د اصول او دا غي د زکات طریقه ده چې کله حاصل شو سه زکات ورکړي نو اصول په دوه قسمه دي یو خدای دې چې میاش پس تا ته ټوټل زکات درکړي یکمش یو چې یکمش زکات دلراغه نو سپاغه صورت کې کا یو کال تیر شوی دی که دوه کال تیر شوی که درې کال تیر شوی او کنه دي تیر شوی چې څنګه میلاو شو په 40 تقسیم کې ست زکات ورکړه یو طریقه ده دوه مداري چې لګ لګ ملاوي
لګ لګ ملاويږي نو چې لګ لګ ملاويږي نو چې څونه ملاويږي بس په 40 سے تقسیمو بس هغه کې زکات وباس دوه باندې پوه شوي البته هغه باندې صورت لګي آسان دی چې ستا په چا قرض دی انکار نه کوي درکې دلا تاول ټیم ورکړی هغه د ټیم هغه څنګه چې دی اقرار یا تاسو ثبوت دا غیشته دی نو خاطر طریقه دا چې خپل زکات سړي صدقې زکات هم ورکوا زکات نه دی ورکو او په اخره کې دی ورکو نو کې دې شي په یو ځل ورته ډیر جمع شي نو چې ډیر جمع شي نو بیا په اوقات زکات ورکول لږ مشکل شي مو په اصول باندې پوه شئ چې دا کړئ تا یو څه سره بی سی ورته وجود کمیټي اته ورته بی سی کمیټي دا تاسو چا سره کمیټي ته وایي پښتون جوړ چا سره پیسې جمع کړې دي مثال په تور دا کې سټاف وځي چې هر کله قران دازي کې نوم روزي پیسې روزي خو بروزي ولیکن یو کس لا ستا مثال په تور 1 लाख روپۍ دی په 1 लाख کې تا 20000 جمع کړې دي باقي 80 پتا پاتې دا کم 20 یا 30 یا 40 او سوچ تا جمع کړی دي نو دا ستا قرض دی دا کدا غسستا صداسي نه دی چې په دا غشنه دي دا ستا پیسې دي غسره دي او دا وتا درسته ملاويږي ممکن رسول لګا انکار کوي شي ګول په نمبر یو ته ملاوي نو لہذا دا ستا پیسې هغه څه قرض دي نو دا دي ممکن اصول کې براوي نو دوه طریقې دي خدای نه چې خپل زکات سری صدقه زکات ورکا او دغه طریقه دا چې کله ملاو شو به ورکو نو په هغه وخت کې دې شي 2-3 کال په کې وختي بازي قسطونه باندې ډېر ټیم وړي نو کې دې شي 2-3 کال په کې وختي استاد هغه پیسو باندې باندې کلونه په اعتبار سره زکات ورکړي ته به باندې ډېر شي او ډېر ورکول به لګران شي دې ترتیب پوي شي چې دریم شي ناممکن الاصول قرض شتا یی هغه انکار کوي او تاسو ثبوت نشته یا قرض شته دا غریس پتلې چا سره سمره د ایریس پتلې وي ما سي ثبوت نشته هغه انکار کوي یا اقرار انکار نه به پته نه لري نو دا د څه چې ګوي کې دریاب دې پیسې ورزولي روسته چرته راوخته چرته د خخې کړي روسته راوخته نو دې سيزونو کې زکات نشته کله دې یو کال تیر شو 2 کال تیر شو 3 کال تیر شو په دې نشته کله چې سره راغلي یو ورته قرض له کوم ورته قرض منا پیدا شو نو د تیر شو کولونه کې زکات نشته کله چې راغلي نو که زکات د مثال په تور سبا د ورکو نو د سره خو سره جمع کړه سبا د نو کو لیټ دی ورکو نو نه حساب سره جمع کړي د زکات ورکو بس پکا وخت دا غي زکات ورکو په دې ډول باندې کوئی شوی د دې متعلق څوک څه د کوس کول غواړي چې به دویم طرف ته دا سمله شي صورتونه دې ما پرې خو ده ما ځکه چې د دې د کوم حضرت چودري کې دې خو یو نوې صورت ته ما هیته راځي جی ما دې صورتونه پرې خو ده چې هغه واجب الاصول دي زمين بريد مثلا هذه كم نمبر واجب الادا هل سوچو کہ جب ذہن کرال به ورته ان شاء الله زمر دوی مثلا دا هدا قرض هغه قسم دی چې ستا بچا قرض دی او تا ته ملاويږي دغه قرض دی واجب الادا واجب الادا کوم قرض ته وي ستا په ذمہ دی او ته ورکه ولا ٹھیک شو واجب الادا دوه قسمه قرضونه دي جی یو قرض د ستاره اغسته دی چې د خپل ضرورتو لپاره اغسته معمولی قرض ورته ویل کیږي نارمل قرض ورته ویل کیږي دي چې هغه له موږ نوم ورکو ضرورت لپاره د کوم قرض راغسته ضرورت لپاره قرض کوم کې دي کپڑے سنشت کپڑو لپاره دي چې قرض راغسته اوسې دوه لپاره کور نشه غیر لپاره راغسته دي دا سید ماشومان فیسونه باندې جمع شي نشه غیر لپاره راغسته دي بجلی بیل در باندې جمع شوی غیر پاره ته چانه دراغس پرې پیږي نو سو مثال ورته نور وای وعده لپاره د قرض راغستلی شاباش جی شاباش کنه بیماری لپاره قرض غیر پاره چانه قرض راغستلی بیماری د پاره د چانه قرض راغست پلاشه صورتونه دي ضرورت یا روزګار د نشته د روزګار د پاره د چوټا موټا وړو کې اونته کې دکان ډېر غټ سټور نه دي وړو کې عام معمول مطابق نو دا قرضې چې کوم دي دا ضرورت کې داخلي د دې حکم جدا دی دویم نمبر قرضه تجارتي قرضه تجارتي قرضه مثال مثلا پیسې دې لپاره راغستې دي چې سو روزګار پکې تجارت د لپاره د قرض راغسته پیږي کم ضرورت قرضه چې نه د ضرورتو د لپاره راغسته ده اصل کې مسله دا
چې کله تا نصاب او سال ته زکات ادا کړي نن خپل حساب لګي چې زما په چا قرض یا بده کې جمع کی مثال په توګه 1 लाख ته خاوند دي مالک او ستا په چا قرض یې 50,000 دي نو دی وخت ته ګویا کې مالک د 1,50,000 نو د 1,50,000 په زکات ورکړي ولیکن پتا باندې قرضې دي نو چې پتا باندې کومې قرضې دي نو حکم دار تفصیل نه بعد دا غي ترتیب دای چې پتا کمی قرضې دي دا قرضه کته اوس ورکه میاش پس ورکه کال پس هر کله ورکه دا قرضه ور دي ټوټل مالیت نه منها کې نفي منفي وي دي لره وي دي کار کله چې دا ورکه دا هغه نه منها کې منفي وي دا غي نه پس تاسو چې کوم سبات شي مثال به دور 1 लाख روپو ته مالک وي 50,000 ستا په خلکو قرضو ممکن الوصول علاوه اتا ټوټل لا جمع په سو شو 1.5 लाख شو پتا چې کم قرض دی ا قرض 50,000 دی 50,000 تی من په سو پاتې شو 1 लाख ته به 1 लाख زکات ورکړي تو سو زکات ورکړي 1 लाख ولیکن دا هر صورت کې نه دی کې بای صورتونه دي دا کې وجه فقها دی واجب الادا قرض کې فرق کړي چې یو واجب الادا دی دا ضرورت والا قرض کور د پاره غستره تعمیر د پاره د غستره خوراک مرګ د پاره د غستره واده د پاره حج د پاره یا نور وغیرہ سيزونو د پاره چې کوم د انسان د پاره ضروری دي هغه د پاره د غستره دا کارنګ ټلیفون بیل د پاره د غستره دا کارنګ د بجلی بیل شو ټلیفون بیل شو وغیرہ وغیرہ یا تا باندې چې کور کې سره مزدور کار کړي دي تا باندې دیړی پاتې شوی ده هغه پاره د چانه قرض راواغست ور دي په دې خبره کویږي نو دا ضرورت چې کوم دي دا قرض به منهای کې لہذا دا ټول لا جمع کړ 50,000 جوړې دي 1,50,000 تمالي په دا 50 په منفي کې کوس ورکه میاش پس ورکه د 1 लाख په زکات ورکه په دې حساب وایي شو دیم شي تجارتي قرض کور مور لپاره نه دراغسته کور د شتره دکان شتا ارس برابر دي البته دا لړ کړه شره یو سٹور خو مساس کړی یو بل سازو اس ګناه به نشته یو کارخانه د شتره یو بل پلانټ لاګو یو بل کارخانه جوړو بالکل جایز اس مساله به نشته یو روزګار شته یو بل روانو ما یو گاډی شته د تجارت د پر یو بل څخه بارګین کولاو ما خبره باندې پیږي دا تجارتي قرضې دي د تسویل کی تجارتي قرض دا تجارتي قرض په دوه قسمه ده یو د تجارتي قرض په ذریعه ګوره من چې کوم روزګار کوو نه روزګار کې دوه قسمه سيزونه یو سامان تجارت ته یو د سامان تجارت د ګډولو د لپاره د حفاظت و غیره سيزونه یو کس د پیزار روزګار وي نو په دکان کې ګوره ها دا الماری شولې کاونټر شو کانډا مثال په تور شولا وغیرہ وغیرہ سيزونه شو نو د تجارت څه کوي پیزار کې د کانډي باندې هونه کوي نو چې سامان تجارت دی دکان کې څه شي دی پیزار الماری په سامان تجارت کانډا پکې کاونټر یا مثال په تور نور بلاشي سيزونه لاندې کارپټ شو بلاشي سيزونه شو هغه سامان تجارت نه دی لہذا دې زیره کې چې د کم حساب لګینو کم سیلوم کې جمع کوي پیزار قیمت معلومه هغه کې زکات ورکړي کم الماری شولې دکان تعمیر معمیر شو زمکه شولا چتمت شو ته جای کې زکات نشته ټول معنی پوه شو لہذا اوس باندې موږ یو نوم ورکو یو قابل زکات یو ناقابل زکات سامان تجارت کې دوه قسم سيزونه دي یو قابل زکات شو او بل ناقابل زکات مطلب دا نه تا قرضه راوغستل قرضه راوغستل نو اوس باندې ته وګورئ دا قرضه کې تا د دوه کې کم سیز دی په اغسته ما په دې قرضه باندې لاړم پیزار نه پیواغست سامان تجارت میں پیواغست سامان تجارت کې زکات شتا کنيشتا شتا نه یا قرضه مې راوغستل هو په دې قرضه باندې ما دکان کې مې په الماری سازي کړی یا مثال په تور ینه مخکې یو روزګار شته چې هم معمولی هم غټ روزګار په سطح باندې یو کارخانه شته بل کارخانه د بلې کارخانې لپاره مې ځمکه واغسته په ځمکه کې زکات نشته ځکه تجارت لپاره نه ده کنه د کار لپاره ده کارخانه دی واغستل هغه لپاره کوم ماشينونه دي هغه وغیرہ وغیرہ آلات وغیرہ هغه دی واغستل چونکه آلات روزګار خو ته نه کې دي آلات په ذریعہ کپڑا وغیرہ تیارې هغه روزګار کې نو په دې آلات باندې زکات نشته
لہذا اوس په دې ته وګورو چې په دې قرضه باندې چې دا ستا په ذمه کومه ده په دې کې څه شی اخیستی که چېرته داسې څیز دی اخیستی چې په هغې کې خپله زکات شته خپل هغې کې زکات شته نو دا قرضه به د ټوټل مال نه منحه کې دا قرضه به ده مثال به راته څوک وایي یو کس ته 5000 روزګار کوي جی مثال به څوک وایي شاباس 5000 روزګار کوي او دا قرضه را واغېسته څه پې واغېسته 5000 پې واغېسته د 1 लाख روپو مثال په طور د 5000 واغېسته په د باندې 1 लाख قرضه ده او د سره نور سونا چاندي نقدي وغیرہ څه چې راجمع کړل دی د 1.5 लाख روپو مالک دی په د باندې 1 लाख قرض دی لہذا دی به دا 1 लाख لري کی دا 1 लाख چې دی لري کی باقي چې کوم صفات شو هاي کې به خبر باندې پويږي دا قابل زکات څه نه یا خود انو کچته د دغه شانتي سیز اغستې چې هاي کې هغه تجارتي مال او هغه قابل زکات او هغه مال به منها کې لري به اوس لري کو نو او د 5000 د 1 लाख روپو 5000 راوړي اوس هم سیدې د دې ته سوچو کې ډېر ملګری دا سیدې مسله کې پریشانی کی 1 लाख روپو ما 5000 راو ما سره مخکې نه 50000 1 लाख وغیرہ پیسې رسېدلې دي نو د 1 लाख روپو 5000 د 1 लाख روپۍ ما سره نقد دي سو شولې جی 2 लाख زه به د 2 लाख زکات ورکوم نه چې سبا وکم 1 लाख باندې منها ختمې وکړي سو باندې شولې نه جی 1 लाख نه دی پاتې د 1 लाख ما 5000 راوړلې هغه قرضه دغه ما منفي کړه 1 लाख ما سره نقد دي زه 2 लाख روپو مالک یم ما 1 लाख منفي کړه زه د سو مالک یم یو लाख روپۍ ما څه سوچ وکړ خبره ده خیر دی لږ ریښ شي اهمه مسله ده اسانه ده خو بس لږ شانتي سوچ غواړي 1 लाख روپۍ ما سره نقد پرتی دي چې زه صاحب نصاب د 1 लाख روپو ما قرض سودا راوړ زه سو مالک شوم د 2 लाख مالک شوم کنه 1 लाख ما سره نقد دي د 1 लाख ما سودا راوړ د 2 लाख مالک ما کنه اوس د زکات چې ورکوم 1 लाख باندې منفي کوم کنه 1 लाख می چې منفي کړم ما سو باندې شو نه جی 1 लाख نه دي جی یو باندې لکه د 1 लाख اوس مالک ما کنه ملا نه دي ورکړي ورکوم به روستا اوس دا 1 लाख ته ما منفي کړل ورکړي مې نه دي ته وخت ما څومره پیسې عجیب باندې را بشو مسلې ته مسله دا ده چې زکات تا سره 5000 پروت دی د 1 लाख تا راوړی دی ته به خرڅې کو څو دا مسله یو قیمتي خرید دی یو قیمتي تا چې د بازار لاهور نه سودا راوړ نه ته په 5000 مثال په تور پلاستیکي بوټان دی راوړ په 100 روپے باندې ملل شوی ته په 100 خرڅې ته په 100 خرڅې 50 روپے کله 150 روپے خرڅې کنه نو 50 د پاتې شو باندې نه شولې دا کوم مسله باندې ځان کوی کو چې ګوره حق کله سامان تجارت دغه چې کوم زکات ورکول یو قیمتي خرید دی او بل فروغ زکات په دې ډول کې په کوم یو باندې فروغ باندې دی تا خو سامان اورې د 1 लाख تا په نقد وروړې په قرض واغې کې لافل حل مزوجي تا په نقد وروړې نو کله چې تاسو د 1 लाख روپو په 1000 پروت 1 लाख روپۍ سره نقدي پرتی دي نو تاسو ته 2 लाख زکات نه ورکې بلکې دا سامان ته په سو خرڅه مثال په تور دا 1 लाख تعالی 10000 ګټه کوي نو دا څو شو 1 लाख 10000 او 1 लाख مثال په تور تاسو سره نقدي دي نو 200 مالک دا قیمت فروخ یا بس اخره کې زنانه دا غي سکاله اوس د کالی کې زکات په کم یو قیمت دی یو قیمت خرید دی یو فروغ دی نن سبا توله چې اهل په سوري 1 1,07,500 شو ده 1,07,000 1,07,000 باندې قیمت خرید دی او چې دا یو ورځ دی ما استعمال کې خو چې کله خرڅې بیا 20% تبه 1 लाख 1 लाख की गुना 85,000 में गुजर नो कीमत खरीदी 100 और कीमत फरोख्त ने 85 नो ज़कात पर कम यो करे 85 के दिन नची पर कीमत खरीद यो चीज मिसाल पे तौर बारे यो काले तागस दे नन 20 साल मख के नो वक्त खरा खबर तोला 5000 रुपए हो
او تو سوی چې نه چې ما سره 10-12 تولې کالې دي او 5000 جمع 10 مساوي 50000 ور 50 زکات ورکوم زموږ د کورس مرګري ګورډو چې ستاسو دماغ نه ستاسو مازه خراب ستاسو شي خراب دي مازه خراب دي قیمت خرید معتبر نه دی بلکې روح معتبر دی لس تولې کالې د متوکل باید خبره مطابق ضرب 85000 کم سے کم 8 लाख रुपए بجوړي نو په کې مزید چې 5 लाख रुपए کی زکات ورته سو به کوش په دې مسله کوی شي دي اوس راشي دي تاسو په خپل کوی شي دکان کې روزګار کې چې کم قابل زکات سيزونه دي 1 लाख रुपए د قرض راغسته ده نو هغه بل دي نو منفي کې ټوټل مالیت ته منفي کې منفي دی کو نو چې کله دې منفي کې گویا کې دا 5000 استاد شو چې استاد شو نو اوس پر دې ټوټل قیمت ولکه قیمت فروغ راوی دې ست د 1 लाख ته مالک مثال په تور باندې دا کم د 1 लाख سودا چې تا راوړي چې ته خرڅه 50 ته لګي یو نیم लाख مثال په تور باندې کوي نو یو نیم लाख یو लाख دو نیم लाख 1 लाख پتا قرض هغه ته من په کسو باندې شولې 150 نو صبح زکات ورکې او مسله کوی شو دا مسله لګا آسان ده مسلې ته لږ شان مشکل ده نو لہذا په دې قرض کې تا چې دای شي زون راوړي چې هغه په خپل زکات شتا نو دا هو به منفي کې او که چېرته دای شي زون دی په هغه سي چې هغه کې زکات نشته نو دا به نه منفي کې یو کارخانه د شتات بیمه کارخانه دی واغستله میل غیره پاره د زمکا پلاټ او تعمیر وغیرہ 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 سيزونه چونکه دغه سيزونو کې خام مال نه علاوه چې کم تیاری او خرڅي کې دغه نه علاوه ماشینونه دي زمکه دا تعمیر دی برچت وغیرہ دی دا قسم سيزونه په دې کې زکات نشته نو چې نشته نه دي ځکه به نشته نو چې زکات نشته نو لہذا دا قرض بر دین نه منفي کیږي په دې خبره باندې کوئی واضح شو مسله د دې متعلق چې ذهن کې څه سوال مفتی صاحب دا پیزار کا سوق یا د کپڑوں کا جی جی نو دې قیمت فروغ کو فکس نه کنه دا بعضی او کپڑوں په ها دا یو خسته مسله ده وکړه ور حتی سو که خیال کړي کنه دکانونو کې دوه قسم شي نه خسي یو ته توپ او بل ته پرچون وي کنه په انګریزي کې ورته یو ته توپ او بل ته ریټل او شیشه سره ریټل او بل ته هول سیل موږ به پښتو ته راځو توپ او پرچون توپ څه ده لګ لګ چې مرګ نه توپ نه پیژنې کنه توپ څه ده وایي اجي چې توپ څه ده وایي نه 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 په عام ژبه کې یو زه اوس نه زه هول سیل نه پیژنم توپ په ما څنګه وایي توپ روزګار څه ده وایي لګ لګ خرڅول ډېر خرڅول لکه یو کس د پیزار کړکې په کارټون یې خرڅوي نه ته دوم وایي او بل دا چې یو پیزار خرڅوي دې ته پرچون اوسه کوی شي کنه تو کو پرچون باندې کوی شي مثال په تور زمونږ ساجد بای چې کم دی هغه پیزار راوړي نو یو خرڅي ک کاټه نه خرڅي نه هغه ته بس وایو تو او دا نور دکانداران چې کم دي دوی یو جوړه خرڅي نه هغه ته پرچون حاجی توک او پرچون پرېټ کې فرق شته کنه شته پکې قیمت فروغ کې دې چې کم د پوسو کنه قیمت فروغ کې فرق شته خبره پیږي لہذا کم کسی په توک خرڅو دا هغه پراته قیمت فروغ کم کسی په پرچون خرڅي دا هغه پراته قیمت فروغ خبره پیږي یو کس نظر چې دواړه چلے یعنی توکم چلے پرچونم چلے نو او وګورو چې ډیر کم یو ډیر کم یو مثال په تور توک ډیر دی دا پرچون پکې د سې کا دوکا گئی نمنګ دا ټول په توک کې ورواچو او کنه عموما پرچون کوي البته تو په کوم د سې کا دوکا گئی نو دې کا دوکا اعتبار نشته کم چې ډیر یاد کې ورواچو او که چاته دوه برابر او هر یو سیس چیړی یو سیده ته بیان یو روزګار د سې دی چې هغه کې توک او پرچون بالکل 50-50% مشکل ده هو که چاته وشي راځي نو فقهای کرام فرمایي چې احتیاطاً دا ټول کم ډیر پیسې جوړیږي هغه کې ورواچو او تو کې به پیسې ډېر جوړېږي پرچون کې به باندې پرچون کې نو احتیاطاً به موږ دا تو کوم پرچون کې ورواچو احتیاطاً نور خدای چې کم تو کې دی کې تو زکات ورکې کم پرچون یې کې پرچون زکات ورکې کم کې لږ قیمت فروغ جوړیږي کې لږ زکات کم کې ډېر جوړیږي کې ډېر چون کې دوه برابر دي نو فرق به بس اوقات مشکل له لہذا دا سبو کو چې دا ټول به موږ پرچون کې ورواچو جی دی پرچون کې هم
فرق دی. کې موږ ځینې وخت سیس چې خرڅېږي دکاندار کنه